د سود خورو چې د حالات ورته وښودلی شو چې داسې غټې غټې خېټې چې دی نیولې وي لوی لوی چې دی د محلاتو په شان غټې غټې خېټې وي او دا چې دننه پکې لړمانان او ماران ښکاري لړمانانو د مارانو نه دننه ډکې وي دا خېټې او داسې په بد حال باندې وو. نبي علیه السلام د جبرئیل السلام نه چې تپوس وکړو جبرئیل السلام ورته وفرمیل دا ستا د امت سود خواره دي چې دوی په دنیا کې سود کاوه نو د سود چې دی معاملې به یې کولې نو د هغې د وجې نه دوی له دا سزا ورکړی کېږي د دې د وجې نه سود چې دی هغه ډېره سخته ګناه ده. قرآن کې ورته الله جل شانه د الله د رسول د طرف نه د جنګ اعلان دی. نبی علیہ السلام الله جل فرمایي زما او زما د رسول د طرف نه ورته د جنګ اعلان دی نو چې چا سره الله او د الله رسول جنګ کوي نو د هغه په ژوند کې به څه خیر پاتې شي او دومره چې نورو څیزونو باندې الله ګناهونو نافرمانو باندې الله جل شانه د جنگ اعلان نه دی کړی خو سودخور باندې چې دی د جنگ اعلان کړی دی او بیا د یو کس دا نه و چې لکه زه خو په خپله سود نه کوم. د سود دومره سخته معامله ده چې په دې کې سودخور چې څوک ورکوي اخلي د دواړه او دې کې ګواه دې کې لیکونکي او دې کې ګواهي کوونکي دا ټول پکې ګناهګار دي.